السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، د پیر ورځ ده او تقریبا 8:30-9 بجې ټایم دی. سید بشارت حسین صاحب په دیر کالونۍ کې یو اطلاع باندې موږ راغلي یو، هغې سره ایسي صاحب سره په دغه ځای کې چې کوم دی یو کور دی او په کور کې دننه مدیر صحت جوس جوړېږي، خیر کارني جوس جوړېږي او هغه 2 نمبر دی. دا ټول به موږ تاسو سره په یو ویډیو کې موږ تاسو سره شیر کوو. موږ سره اوسئ. دې حوالې سره ټول ایسي صاحب سره به خبرې کوو چې دا جوس تاسو ولیدل چې څنګه بوجۍ چې دي هغه ډکې وي او ټول ایکسپایرډ وي. د نه علاوه چې بهر چې دی کم یوز باټلز تاسو ولیدل چې هغه باټلز کې چې دی هغه جوس دلته جوړوي پتیلو متیلو کې یا څه ډرمونو مرمونو کې بیا هغه کې ډکوي. تاسو دا لیدلی شئ چې دا په کتو کې څومره خلک ښکاري که نه، او خلک وایي چې پته نشته کوم فیکټرۍ کې به دا جوړ شوي، دا دلته جوړ شوي دي. تاسو وګورئ دا یو کور دی او دا کور یې په رینټ اخیستی دی او په رینټ باندې چې دی لاندې مشینرۍ سهال دی. بیا چې کم دته چې کم کیمیکلز راغلي دي د هغوی څه حل دی، د هغوی ایکسپایریز وګورئ، د هغوی چې تیارولو چې کم مراحل دي هغه تاسو وګورئ. بیا د نه علاوه چې یو ذموار سړی نشته دی دلته چې دا په دې لیبل باندې چا اډرس چا نوم څه شی نشته. خدای مکه چې دغه څه داسې آیټمز واچي چې هغه چې څوک اوس کې هغه څه ډیت وشي یا نور څه وشي، نو هېڅ ذموار سړی څوک نشته. د نه علاوه چې دی زه خو عوامو ته به دا خواست کوم چې هر یو شی اخلئ د خوراک خپل ځان دپاره یا ماشومانو دپاره، او بل د ده چې کوم نیوټریشن انفارمیشن دی هغه خامخا ګورئ. بیا دا هم ګورئ چې دا کوم دی کې میډ دی لایسنس شته دی که نشته دی. ګرمي ده. ډاکټر صاحبان هم دا یوه خبره کوي چې په ګرمۍ کې مشروبات ډېر استعمالوئ. نو مشروبات به موږ څنګه استعمالوو؟ دا وګورئ چې دا 2 نمبر دی. نو د 1 نمبر پسې به موږ هېڅ صرف خبرې کوو چې دا 1 نمبر پسې به موږ چرته ګرځو. دا خو پوره ښار دی، پوره KPK ده. نو دې پسې به موږ چرته ګرځو او کم ځایونو پسې به ګرځو. دا به 1 نمبر څنګه معلومیږي؟ دا لکه عوام خو ګوره دومره پړه لیکه نه دی که نه. چې ما تاسو ته ووایي په هر یو باټل باندې چې دی نیوټریشن انفارمیشن وي، د هغوی چې کوم میډ دی کوم فیکټري ده د هغه لایسنس وي، نمبر وي، دغه نوم پې لیکلی شوي وي. نو کم از کم دا شیز خو مونږ کتی شو که نه چې دا مونږ وګورو. نو د نه علاوه باقي چې دی مونږ لګیا یو انشاءالله. دا خو اله یو پیله قدم دی. نو باقي چې کوم دي انشاءالله هغوی به هم پې نقاب کېږي او قرار واقعي سزا به ورته ملاوي. اکثر د اسپتالونو مخ ولا چې کوم دی بلا ډېر خلک ناست دي، دا شربت څکي، دا جوسونه څکي، مریض ته موړي. ډاکټر صاحب ورته وایي که نه چې یاره لږ ښه جوس والا راوړه. نو بهر خو دا پراته دي. نو آیا د هغې خلاف هم څه قانوني کاروایي کوئ که نه؟ بالکل به کېږي او مونږ کړی هم ده. مخکې هم تاسو سره مونږ ډېر پروګرامونه کړي دي. مونږ چې کوم حساس ادارې دي هغوی مونږ ته بالکل په دې کې ډېر زیات سپورټ راکوي، انفارمیشن راکوي او مونږ ځای په ځای او ټایم ټو ټایم تاسو به زما ډېر زیات ویډیوز کتلي دي چې مونږ ډېر زیات کاروایانې کړي دي او کامیاب کاروایانې کړي دي. نو انشاءالله چې دی د مونږ خپل دا سلسله چې دا به مونږ جاري ساتو تر کومې چې دا خلک چې دی مونږ بالکل د معاشرې نه ډسمنټل کړي نه او سایډ ته کړي نه. ګرانو کتونکو، دې کې صرف چې کوم دی که نه یو ذایقه ده او پته نه لګي چې نور پکې دوی څه اچولي دي. خو کوشش کوئ چې میلمنو باندې دا شي نه مس کوئ. چیني او نیمبو دا ټول نه بهتر شی دی. په خپلو میلمنو هم داس کوئ، مریضانو باندې، په مشرانو په کشرانو باندې هم که نه. نو داسې وګوره دا شی چې تاسو څکئ الله دې نه کړي تاسو کې به مختلف قسم کې بیماریانې پیلاوي. دا لکه د عوامو ته وښایي چې دا څه شی دی، داسې لږ ته وښایي د عوامو ته وښایي. جی دا بالکل دا انسټنټ ډرنکس دي. دا میلاد جوشي چې دی یو بین آیټم دی او بالکل چې دی نه د ده څه رجسټریشن شته، نه د ده څه داسې نیوټریشن انفارمیشن شته، نه د ده میډ څه پته لګي. او دا چې دی څرنګه جوړوي هغه تاسو ولیدل. د خوا کې چې کوم د دې چې کوم سټوریجز دي یا بهر چې کوم بیوریجز باټلز پراته دي، یوز باټلز کې چې دی دغه بیوریجز هم جوړوي. او د نه علاوه د انسټنټ ډرنک چې دی پاوډر دا هم پکې پیکینګ کېږي. میلاد جوشي نه علاوه دی بل دی کوم برانډ استعمالوي هغه دی عوامو ته ووایي چې هغه دی نه اخلي. ګورې جي زه خو به یو جنرال خبره وکړم چې کوم شی هم اخلي. اوس په اویرنس ډېر زیات شو، خلک تعلیم یافته شو، په هر څه باندې پوهېږي. د دې تاسو میډ وګورئ چې دا چېرته جوړ دی، د دې نیوټریشن څه دی، دې کې څه یوز شوي دي. که دا انفارمیشن په دې باندې نه وي نو دا بیا مطلب دا دی چې دا ټیک آیټم نه دی.
او دلته چې تاسو ولیدل چې کم طریقې سره یا کم حالت کې دا شیزونه پراته دي یا کم کیمیکلز دي کې استعمالېږي لګیا دي ایکسپایرډ او بالکل ان هایجینک طریقې سره چې د دې چې کم دغه میډ چې دی هغه شروع دی نو د دې خلاف چې دی موږ یو اساس ادارې په وساطت سره دا کاروایی مونږ وکړه. په دې کې مونږ سره هلال فوډ اتھارټي هم موجوده ده. د کې د رحمان بابا چې کوم لوکل پولیس سټیشن دی هغه هم مونږ سره دی. دن علاوه مونږ خپل سکواډ هم دي نو ښه باري تعداد کې مونږ چې دی نفري او مختلف ډپارټمنټ په دې کې راغلي دي او کوارډینیشن سره چې دا کار وشو چې عوامو صحت د پاره د هغوی مال د پاره دا چې دی دا ډېر زیات ضروري او دا مونږ وکړو. جی بالکل دا راته ووایي چې دا کوم ځای کې دی دا کارخانه کلو کړې ده پهله خبره خدا چې رهایشي علاقو کې دې کارخانې نشي کولی نو دې له اجازت چا ورکړو؟ نشته جی اجازت خو نشته. دا خو یو کور دی او کور اغشتی دی په کرایي باندې یا نور څه طریقه باندې او په دې کور کې چې دی دا اکټیویټیز چې دي دا لګیا وو او دا د کارخانې هېڅ شکل د ده نشته دی. تاسو چې وګورئ نو په دې کې چې کوم مشینري پراته ده هغه په کم حساب کې پروت دی. ایون دلته لایټ بندوبست هم نشته دی. نو دا خو یو ډېر عجیبه غوندې صورتحال دی او په دې کې چې دی حلال فوډ اتھارټي چې دی خپل پورا رول به ادا کوي او موږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن ډسټرکټ پولیس د نه علاوه چې باقي کوم ادارې دي هغه د چا په اطلاع باندې چې دا شوی دی نو هغوی ټول موږ به دوی سره پوره مرسته کوو او انشاءالله چې دی پېښور به داسې عناصر نه موږ پاک کوو. ګرانو کتونکو دا و اے سی سید بشارت حسین صاحب دغه ټایم موږ سره هلال فوډ اتھارټي نه چې کوم دی اسد بی ولاړ دی د دې کې څه کردار دی دې سره به خبرې کوو. چې بشارت صاحب وویل چې موږ به انشاءالله دا کاروایي مسلسل جاري ساتو او موږ ډېر مشکور یو د ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې دوی موږ په هر ځای کې سپورټ کوي. څنګه چې بشارت صاحب وویل چې دا وګورئ مختلف پراډکټس دي دې ته اوس وګورئ دې لیکلي دي پیچ الخوخ اټ مینس چې دا د ایران دپاره دی. دا ایراني پراډکټ دي دې باندې فارسي لیکلی شوې ده. دا لکه لوکل ریل دی د ده خپل نه دی ځکه چې پاکستان څنګه سټینډرډ وایي پی اس کیو سی سټینډرډ موږ ته دا وایي چې دې باندې به اردو خامخا وي. چې څنګه تاسو دا وګورئ دا ماته پراډکټ راکوي دې کې یو دي دوه درې ګوتې کړي دي. یو الخوخ چې کوم دی دا اوس وګورئ ښکاري درته دا پاکستاني پراډکټ دی. بل دې کې دا یو بل ډبې ده چې ماته راکړه دغه والا میلا جوشي والا دې کې دي دا ګوته کړې ده چې دا اوس وګورئ دې کې لیکلي دي جوشي 10 ټیک شو. دا د خپله یو نامه ورکړې ده خو دې کې مس لیبل څه شی دی ده پکې لګولی دی میلا جوشي. نو اټ مینس چې دا کنزیومر چیټینګ دی. اوس لکه زه کنفیوز یم چې دا میلا جوشي دی که نه دی. دې نه موږ یو شي تاسو ته واضح کړو میلا جوشي چې کومه کمپني وه په کوهاټ روډ دا موږ سره رجسټر وه خو کله چې پی اس کیو سی سټینډرډ امپلیمنټ شو نو د باندې موږ دا کارونه بند کړي دي. هغه ځینې کمپني ختمه ده اوس د دې نه څه ریکارډ شته نه څه دغه شته. نو ګورو موږ دې باندې انشاءالله قانوني کار کوو او چې څومره مال دلته دی دا مس لیبل دي د مختلف کمپنیانو مال دی دا څومره لوکل ریل دی دا اوس پته لګي د کوم ځای دی. دا خو زه پرېږده که نه هلته د خوراک یو پوډر داسې پراته و چې د هغې هغه ذایقه ما هم بوی که ماله ډېر خوند راکړو دا څه ذایقه وه؟ ګوره جي زمونږ سټینډرډ دا وي چې څنګه پاکستان کې کله پی اس کیو سی سټینډرډ مونږ لاګو کړو او زمونږ هغه کله هارمونایزیشن وشو نو هر شي چې د هغې ټریسیبیلیټي ني اټ مینس چې دا هیل سره لپاره ټیک نه دی. دلته پراته دي نه پې لیبل شته نه پې دا شته مینوفیکچر چېرته دی نه پې دا شته ایکسپایر کله دي پراته دي څه شی دی څه دي مکمل نشته دی لیبل وغیره هم پې نشته دی او ذایقه د څه ده دې کې مختلف ذایقې یو پیچ یو مالټا وه او داسې ورسره دا ریډ انار فلیور و پکې او لاندې کې څنګه تاسو وکتل لیکوډ چې کوم فلیور دا ټول ایکسپایر و 2025 کې ایکسپایر و 26 په ړومبۍ میاشت یا دویمه کې ایکسپایر و. مطلب دا دی چې مونږ ګر میلمانه راشي نو مونږ وله زر هله ورشه په منډه ښایسته جوس راوړه ښایسته والا چې کوم دی هغه ملا جوشي راوړه یو جګ شربت دی ولا جوړ کړو نو آیا دا مکمل مضر صحت دی؟ ګوره جي دې کې سمپل خبره دا ده دې یو دغه نه 4 ګلاسه جوړېږي مطلب هغه جګ ترې نه جوړېږي که نه جګ ترې جوړېږي نو چې دا دې کې یا سټیویا ده دې باندې دا نه دي منشن کړي دې کې سټیویا ده اسپارټایم دی فکرین دی سټیوسایډ دی څه شی دی چې کله دې باندې څه وي نو زه به تا ته بیا مهم چې آیا د دې هیلث باندې افیکټ څومره دی 1% دی 2 دی دې کې خو هغه انګریډینټس هم نشته که دا فل شکریني دا خو آل اوور دی ورلډ بین دی. سټیویا ده د بچو د ماشومانو دپاره نه دی ماشومان خو دا په سکول ماشومان به ډېر دا جوړېږي ماشومانو ته
صحیح ده بالکل سټینډرډ دا وایي چې ته به ماشومانو دپاره چې موږ ورته خپله ژبه کې نان نیوټریټیو شوګر وایو چې هغه انرژي نه درکوي هغه به ماشومان نه استعمالوي. د دې خلاف څه کاروایی کوئ تاسو؟ چې فلحال خو مونږ یو کس نیولی دی په دې کې چې هغه غیر ملکي دی او د نه علاوه چې دی دا دی به موږ سیل کوو او بیا باقي کاروایي چې دا حلال فوډ اتھارټي خپل چې کوم پروټوکولز دي یا خپل لا مطابق به دي مخکې پروسیډینګ کوي. ګرانو کتونکو کوشش کوئ ضلع انتظامیه هلال فوډ اتھارټي دی خو لګیا دي دی خو د عوامو خدمت دپاره ډېر څه کوي د شپې او د ورځې خپل کوششونه دی جاري ساتلي دي. د دې خلاف به چې څه کاروایي کېږي انشاءالله هغه به موږ تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی شیر کوو. موږ له اجازت راکوئ. تلوي الله پاک.